مبارک دے 1589 نمبر. وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا عیاض صحابی دے د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے صحابی ناراضی شي اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضی کی زما ستاو د ټول امت د طرف دی اللہ پاک بہترین بدلی ورکی. قال فرمائلی دی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی ان اللہ تعالی اوحا الی اللہ پاک ما تا وحی راستولی دا یعنی دا خبر ما تا دا وحی پا ذریعے سرا را لگلی دا ان تواضعو چتاسو خلق عاجزی اختیار کئی خدای دی مونږ کې عاجزی راولی تاسو خلق عاجزی اختیار کئی عاجزی حتی لا یبغی احد علی احد تر دې پورې چې یو دی په بل ظلم نه کوي یو دی په بل ظلم نه کوي ولا یفخر احد علی احد او هیڅ یو د بل په مقابله کې فخر نه کوي فخر خپل لوی دی نه وای خپل باټې دی نه وای. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. قال اهل اللغة البغي التعدي والاستطالة د لغت ماهرین وای د بغي مطلب ظلم او زیاته دی او بل طرف ته لاس ورګدول دي په بل چا باندې لاس اوچتول دي. د دې حدیث شرح کې چې نبی علیہ السلام دا خبر وکړه کنه چې ما ته د وحی په ذریعے سره دا سوال جواب راغلی چې تاسو خلق عاجزی اختیار کړئ. نو یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام مور بیبی زمونږ او ستاسو د مسلمانانو مور بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ته فرمایلی دی اے عائشہ رضی اللہ عنہا تواضع اختیار کا اللہ تعالی تواضع کون کی خلق خوخی یعنی عاجزی اختیار کا عاجزی کون کی د خدای پاک خوخ دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے چې د عاجزه درې علامې دي د تواضع او د عاجزه درې علامې. نمبر 1 ملاقات کوونکو سره په سلام کې پهل کوي سلام کې مخکې کېږي دا انتظار نه کوي چې ورګدې به ماته څه کوي سلام کوي چې هر چاته سلام کې وړاندې کېږي لوی وي که وړوکی مرتبه کې ته غټي که کمزوری دے سلام اچي. ورای زمون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نسو کم په سلام کې مخکې کېده بناخه په دې مسله کې راځي چې په ځان نظر واچو زما د سلام په مسله کې صح حال نه ملاقات کوونکو سره سلام کې وړاندې والے کول دا سړی د کې عاجزی ده. دویم په مجلس کې اوچت ځای که ورته میلو نشو نو هغې نه بغیر هم راضي وي یو خو داسې یو کس هغه صدر مقام غواړي اوچت ځای غواړي په اوړي کې پکي ته ځای ورته میلو شي که میلو نشي که نه راشه کوي نه ګوري نو چې کم ځای ورته میلو شو مکه ځای باندې راضي وي صدر مقام ښه ځای ځان له نه غواړي د ښه ځای ځان لایق او جوګه نه ګڼي د کې عاجزي ده. او دریم دا دی چې د شهرت او د ریا نه لرې تښتي د مشهور کېدو نه او د ریا نه لرې تښتي. دا درې علامې سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ د عاجزۍ ښودلي دي. ملاقات کوونکو ته سلام کې وړاندې والی په مجلس کې اوچت ځای نه غواړي او د شهرت او د ریا نه لرې تښتي. الله دې دا درې واړه علامې مونږ کې موجود کړي. اللہ دی مونږ کې عاجزی پیدا کی عاجزی کبر نه دیم خدای وساتي یا ارحم الراحمین.